الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم اختلاف العلماء في طهورية الماء المستعمل وقد استدل الجمهور بصبه صلى الله عليه وسلم لوضوئه على جابر رضي الله عنه وتقريره للصحابة رضوان الله عليهم أجمعين على التبرك بوضوئه وعلى طهارة الماء المستعمل للوضوء. وذهب بعض الحنفية وأبو العباس إلى أنه نجس، واستدلوا على ذلك بأدلة منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، وفي رواية لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه وسيأتي. قالوا والبول ينجس الماء فكذا الاغتسال، لأنه صلى الله عليه وسلم قد نهى عنهما جميعا. کتاب نیل الاوطار د امام شوکانی رحمه الله شروع شوی چې پاغي کی کتاب الطهارت بیانېده. په کتاب الطهارت کې باب اول ذکر شو، اولنې باب چې پاغي کې حدیث د ابو هريره رضی الله تعالی عنہ ذکر شو چې داغینا معلومه شولا چې د سمندر اوبه پاکی دي. دویم حدیث باغی کې ذکر شو پاکواله دا اوبو چې د نبی صلی الله علیه وسلم د ګوتو نارا وتلی چې دا د نبی صلی الله علیه وسلم معجزه وا. بیا باغی کې دویم باب شروع شوی چې په دویم باب کې پاکواله دا اوبو ذکر کېده چې هغه مستعمل وبوي. باغی کې حدیث د جابر رضی الله تعالی عنہ ذکر شو. دریم نمبر حدیث چې نبی صلی الله علیه وسلم داغه بیمار پرسه د پار راغلو. نبی صلی الله علیه وسلم او دسو کو او پاغه باندې خپل اوبه واچولې. نو دا وداسه اوبه واچولې ک چریدا پلیتی وې نبی صلی الله علیه وسلم پاغه باندې نه اچولې. دویم حدیث پاغه کې ذکر شو روایت د مسور ابن مخرمه او د مروان ابن الحکم چې نبی صلی الله علیه وسلم چې کله با اودس کو نږدې و چې صحابه کرامو داغه د اودس هغه وبو چې استعمالولي حاصلولي پاغه باندې نږدې و چې جګړه کړي. نو دینم دا معلومه شولا پاکواله دا هغه وبو چې هغه مستعمل وبوي. اوس د دې نه اختلاف د علماو ذکر کوي په دې مسله کې. مخکې خود راجح قول ذکر کو، خو په دې کې اختلاف د علماو به ذکر کوي او د هر یو د پاره دلیل به ذکر کوي او په دې کې به راجح ذکر کوي. فرمای اختلاف العلماء، اختلاف د علماو فی طهوریت الماء المستعمل فبارد پاکوالی دا غوبو کی چاغه مستعمل شوی. وقد استدل الجمهور، او یقینا دلیل نیولې جمهور علماء اکثر علماء، یعنی دا اکثر علماء قول دار چې ماء مستعمل پاکی دی او دغه جمهور دلیل نیولې ده په پاکوالی د ماء مستعمل کی بصبه صلی الله علیه وسلم لوضوئه، اچولو د نبی صلی الله علیه وسلم لپاره دا غوبو
چې پاغي باندې نبی صلی الله علیه وسلم او دس کړو علی جابر په جابر رضی الله عنه باندې. دغه رنګي دویم دلیل دار او تقریری للصحابه علی التبرک بوضوئه په ثابتولو سره لپاره د صحابه کرامو په تبرک باندې بوضوئه په او باندې چې نبی صلی الله علیه وسلم او داس کوه. دویم حدیث کې کوم ذکر شو چې صحابه کرام نزی او چې جنگ کړي په حاصلولو دغه او باندې کچري دا او پلیتی وې نبی صلی الله علیه وسلم به ویلې چې تاسو په دې او باندې تبرک ما حاصله وای ځکه چې دا او پلیتی دي. خدا سے نبی صلی الله علیه وسلم نو صحابه کرام دا عمل کو نبی صلی الله علیه وسلم پاغي باندې سونوي. وعلى طهارة الماء المستعمل للوضوء او دارنګ دغه جمهور دلیل نیولې په پاکوالی دغه اوبو باندې چې هغه مستعمل وی لپاره دا وداس دي کی دا یوه نسخه کې و راغله ده بلې نسخه کې و نشتی نو بیا معنا داسې شي چې یقینا دلیل نیولې د جمهور پاچولو د اوبو د نبی صلی الله علیه وسلم د اوبو دا وداس د نبی صلی الله علیه وسلم په جابر رضی الله عنه دغه رنګي په چپ کېدلو دا حالت چې صحابه کرامو د نبی صلی الله علیه وسلم او په استعمالولي نبی صلی الله علیه وسلم په باندې چپ شو چې دې ته حدیثي تقریری ویل کیږي. په سبانه دلیل نیولې دی علی طهارة الماء المستعمل للوضوء په پاکوالی دا او باندې چې هغه استعمال کړی شي لپاره دا وداس دا خود جمهور مسلک ذکر کو او داغي دلیلی ذکر کو. دې نه دویم قول ذکر کړي چې داغي قول دار چې ماء مستعمل پلیتی دي چې دا د بعضی حنفیه او قول له دارنګي امام ابو العباس هو ذهب او تلل کړي دي بعض الحنفیه بعضی حنفیه چې فتح القدیر کې د دې تفصیل بیا ذکر شوی دی چې دا د هدايه شرح ده. خو د بعضی حنفیه او قول له د ټولو نه ذکر فقه کې بیا لکه قدوری شولاداران نور کتابونه پاغي کې ذکر کوي چې ماء مستعمل پاک دي خو پاکون کې نه دي. و ابو العباس او تلل کړي دی ابو العباس الادي خبره تا نو نجسن یقینا دغه ماء مستعمل دا پلیتی دي. واستدلوا على ذلك بيد الله او دوی دلیل نیولې ده په دی باندې په دلایل سره یو خود حدیث نه دلیل نسی دویم د اجماع او دریم قیاس ذکر کړي. منها بعض دا دلایلنا حدیث ابي هريره رضی الله عنه بلفظ حدیث د ابو هريره رضی الله تعالی عنہ د په داسې الفاظ باندې چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي لا يغتسلن غسل دین کی احدکم یو تنستاسنا فی الماء الدائم پولاړو بو کی او جنوب نو حال دار چې د جنابتی وی. وفي روایت او بل یو روایت کې دی چې لا یبولن واړ بول دین کی احدکم یو تنستاسنا فی الماء الدائم پولاړو بو کی ثم بیا دمر لري خبره دا یغتسل فيه چې بیا پاره کې غسل کوي د ثم تسم استبعادی لیکي وسیات یو زر چراب شي د تخریج رستو. قالو دغه بعضی حنفیه ویل دي او ابو العباس ویل دي چې والبول ينجس الماء واړه بول دا اوب پلیتی فقط الاغتسال پس دغه رنګ دا غسل اوب پلیتی ځکه چې نبی صلی الله علیه وسلم دا دواړه د دې دواړو نه منع کړی دا لئنه صلی الله علیه وسلم یقینا نبی صلی الله علیه وسلم قد نه یقینا منع کړی دا نو ما جميعا د دې دواړو نه یوزل لکه څنګه چې د میتیازو نه منع کړی دا چې په ولاړو بو کې باندې کې نو دا رنګ نبی صلی الله علیه وسلم د غسل نه منع کړی دا نو میتیازو سره دا وبو پلیتیږي نو دا رنګ دا غسل چې په ولاړو بو کې وشي دا هم پلیتیږي. وې دې له معلومه شولا چې ماء مستعمل دا پلیتی دي کدا پلیتی نه نبی صلی الله علیه وسلم بداس نه فرمایل
چې لا یغتسلن احدکم فی الماء الدائم. خو دې نه معلومیږي چې دا اوبه پلیتېږي. ومنها او بعضې د دې نه یعنې بعضې د دغه دلایلو نه یو دلیل الاجماع اجماع ده علی اضاعته په ضایع کولو د دغه اوبو باندې چې دا اوبه به ضایع کېږي. وعدم الانتفاع به او فایده نه اخیستل په دې باندې اجماع ده. ومنها او بعضې د دغه دلایلو نه یو دلیل دار انه مایون دا خو داسې نرم څیز دی وزیل به مانع من الصلاة چې دې سره لرې کړی شوی دی هغه څیز چې هغه منع کوونکی لپاره د منځ چې د هغې سره مونځ نه کېږي. مطلب دا دی چې هغه حالت هغه پلیت دی. نو چې هغه پلیت دی نو چې پلیت څیز یو څیز سره لرې کړی شي نو هغه به خامخا هغه څیز پلیتېږي. فانتقل المنع الیه پس منتقل شوله منع الیه دې طرف ته لکه څنګه چې بیا اودسۍ حالت کې مونځ نه کېده نو دغه رنګې دغه اوبو سره اودس هم نه کېږي. دا اوبه ماء مستعمل که غسالت النجس المتغیره لکه هغه اوبو چې هغې سره پلیت څیزه ووینځلی شي چې هغه بدل شي پلیت څیز ورسره ووینځي لکه میتیازې ورسره ووینځي یا بل یو پلیت څیز غټ او دسمات یې ووینځي نو هغه اوبه خو پلیتېږي. نو دغه رنګې دغه اوبه ماء مستعمل دا هم پلیتې دي. دا خو د هغې دلایل ذکر شو. اوس د دغه دلایلو نه جواب ذکر کوي بالترتیب. هو یجاب او جواب ورکولی کېږي عن الاول د اولني دلیل نه چې هغه حدیث د ابو هریره رضی الله تعالی عنه دی چې لا یغتسلن احدکم فی الماء الدائم بانه اخذ بدلالة الاقتران. پس یقینا دا خو دلیل نیولی په پیوسوالی د دې دواړو حکمونو سره چې نبی صلی الله علیه وسلم د میتیازو نه منع کړې ده چې په ولاړو اوبو کې به نه کېږي نو غسل نه هم منع کړې ده. نو دغه علما دا دواړه یو شانتي کوي خو لیکن وهي ضعیفة دا ضعیف دی په دې باندې دا دلیل نیول دا ضعیف دی. مقصد دا دی چې دو څیزونه او یو څیز کې یو علت دی دا هغه یو څیز علت هغه بل څیز ته منتقل کول چې دی بل څیز کې به هم دغه علت دی نو دا خبره ضعیفه ده. وبقول ابي هريره او جواب ورکولی کېږي په دې قول د ابو هريره رضی الله تعالی عنه سره چې دغه حدیث کې دا راځي چې یتناولوه تناولا اخلی به دې لپاره په اخیستلو سره د بهر نه به اخلي کما سیاتی لکه سر د رسو به دا حدیث راشي. فانه پس یقینا دا یدل دلالت کی اعلی په دې باندې ان النهی یقینا النهی انما هو یقینا دا عن الغماس د غوپی خوړلو نه دا لا عن الاستعمال د استعمال نه دا. نبی صلی الله علیه وسلم دغه اوبو د استعمال نه منع نه دا کړي دا ولاړې اوبه چې کومې وي بلکې د دې په دغه اوبو کې د غوپې خوړلو نه منع کړې ده چې په دې کې به غوپه نه خورئ. هو الا او کچرې داسې نشي لما کان بین الانغماس نو خامخا نه به وي بیا په منځ د غوپې خوړلو کې والتناول او د اغوستلو کې د بهر نه دغه اوبه فرق بیا په دې کې فرق پاتې نشي حالانکه به دې دواړو کې فرق دی. هو عن الثاني او د دویم دلیل نه جواب دار چې دویم دلیل اجماع ذکر کړی و چې دا اوبه به ضایع کېږي د دې نه به فایده نه اخیستلی کېږي. نو د دې جواب د دې دویم دلیل نه جواب بأن الاضاعة یقینا ضایع کول لاغناء غیره عنه د وجې د بې پروا کولو د غیر د دغه اوبو نه عنه د دغه اوبو نه مطلب دا دی چې نورې اوبه میلاویږي دی وجنا چې دا نورې اوبه مطهرې اوبه هغه میلاویږي لا لنجاسته دا د دې د وجې نه دي چې دا اوبه پلیتې دي خو نورې اوبه مطهرې اوبه او داس په هغه اوبو سره کېږي چې هغه به مطهرې وي او دلته کې
سره مسله خو دغه ده چې ماء مستعمل طاهری دي، مطهری خو نه دی ویلي، طاهری ویلي دي. نو طاهر اوبه ملاویږي، مطهر اوبه ملاویږي، نو دغه طاهر اوبو ته مستعمل اوبو ته بیا ضرورت نه راځي. وان الثالث او د دریم نه چې قیاس ذکر کړو، نو دوی دلته جواب ورکول کېږي بالفرق بین مانعین پمنځ د فرق پمنځ منع کوونکی هو النجاست چې دا نجاست ته، و مانعین او په منع کوونکی سره هو غیرها چې هغه غیر د دین ده. مطلب دا دی چې یو څیز داسې چې هغه نجس وي هغې سره مز نه کېږي، بل غاړې نه دا اوبه دي ماء مستعمل، اگر چې دې سره پاکي نه حاصلېږي خو لیکن یو بدن باندې ولګي یو ځای کې، نو هغه ځای پلیتېږي نه، بدن پلیتېږي نه، نو په دې دواړو کې فرق دی، د دې دواړو منځ کې فرق دی. او قیاس خو هله صحیح وي چې کله مقیس او مقیس علیه هغه یو شانتي وي. وبالمنع او په منع سره جواب ورکول کېږي، په منع سره من ان كل مانع يسير له بعد انتقال الحكم الذي كان له قبل الانتقال، چې یقینا هر یو منع کوونکی ګرځي دی لپاره وروسته د انتقال دا نه حکم دا غس چې وو دی لپاره مخکې د انتقال نه. مطلب دا شو چې هر هغه منع کوونکی چې د هغې د وجې نه مثلا مز نه کېږي، نجاست وي، ګرځي دی لپاره وروسته د انتقال د هغې نه چې هغه منتقل شي، مطلب هغه ووینځلی شي. الحکم الذي حکم هغه کان چې و له دی لپاره قبل الانتقال مخکې د انتقال نه، مطلب دا دی چې د انتقال نه مخکې دا نجس وي او چې دا ووینځلی شي، نو چې کوم څیز سره دا ووینځلی شي، اوبو سره ووینځلی شي، نو هغه اوبه پلیتې شي. نو هغه دې وجې نه پلیتېږي چې کوم څیز یې ورسره وینځلی دی هغه څیز پلیت دی، پلیت څیز یې ورسره وینځلی نو دې وجې نه دا اوبه پلیتېږي. دا مقصد نه دی چې اودس وکړی شي مثلا، نو دا اودس خو کېږي تعبدن، او د دې وجې نه نه چې د ده په بدن باندې ګندګي وي، مثلا په لیچه باندې ګندګي ده، په مخ باندې ګندګي ده، په خپو باندې ګندګي ده، نو دا مقصد نه وي، بلکې مقصد دا وي چې دا تعبدن دا کار کېږي، یعنی دغه اوبه استعمالیږي، ظاهري په بدن باندې څه ګندګي خو نه، یا لکه جنابت شو، نو جنابت هم داسې حکم دی چې دا جنابت چې دی دا پلیت نه دی، ځکه وروسته بیا حدیث راځي، نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ان المؤمن یقینا مؤمن چې دی خو پلیتېږي نه. نو مطلب دا شو چې دا غسل د جنابت چې کېږي دا د دې وجې نه نه چې دا بدن پلیت دی، بس دا د الله تعالی طرف نه حکم دی دته. نو کومې اوبه چې استعمال شي په غسل کې مثلا دغه ته ماء مستعمل ویلې کېږي، نو دا اوبه پلیتې نه دي. و ایضا او دغه رنګې هو تمسکن، دا دویم جواب ذکر کوي چې دا خو دلیل نیول دی بالقیاس، په قیاس سره فی مقابلة النص، په مقابله د نص کې، او نص مخکې دو حدیثونو کې بیان شو، یو حدیث د جابر رضی الله تعالی عنہ او دویم حدیث د مسور ابن محرمه او دارنګې د مروان ابن الحکم ذکر شو. نو دا خو دلیل نیولی په قیاس سره په مقابله د نص کې، او قیاس لپاره هیڅ اعتبار نشته په مقابله د نص کې، وهو فاسد الاعتبار، دې لپاره اعتبار ورکول دا فاسد دي. او دریم خبره دا ذکر کوي
د دریم دلیل نه ويلزمهم او لازمیږي په دغه علماء باندې دغه بعضی حنفیو باندې او امام ابو العباس باندې ایزن دارنګي تحریم شربه حرمت د سکلو دغه اوبو وهم او حال دار چې دوی لا یقولون به بی قول نه کوي په دې باندې دیوم د خبرې قائل دي چې دغه صحابه کرام چې دا وبس کړي استعمال کړي یا نبی صلی الله علیه وسلم صحابه کرام ته ویلو چې تاسو دغه وبو اوس کوي ماء مستعمل نو دویم د دې قائل دي چې دا وبس کل جایز دي نو هر کله چې جایز دي نو مطلب دا چې دا وبو پاکي دي سکل جایز دي نو دا پاکی دی نو هر کله چې دا پاکی شولې اسکلو د پاره نو دا غرنګي که بدن باندې ولګي نو دا پاکی دی بدن بالماضی گنا دے سرا ومن الاحاديث الدالة على ما ذهب اليه الجمهور د دې ځنا جمهور د پاره نور دلایل ذکر کړي جمهور مسلک دا جماع مستعمل طاهری دی پاکی دی ومن الاحاديث الدالة او بعضی دا حدیثونه چې هغه دلالت کوونکي دي علامه باغس باندې ذهب چتل کړي دی الیه هغه طرف ته جمهور اکثر علما نو داغینا حدیث و ابي جحيفه حدیث دا ابو جحیفه رضی اللہ تعالی عنہ دے عند البخاری شیخ امام بخاری رحمہ اللہ نقل کرے په صحیح البخاری کی قال دے فرمائے ابو جحیفه رضی اللہ تعالی عنہ خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راوت په موږ باندې نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالحاجرتی په وقت د ګرمۍ کې مطلب دا دی چې زوال نرستو فاوتی بوضوء نبی صلی الله علیه وسلم تا وبداو داس راولل شری فتوضع پس نبی صلی الله علیه وسلم او دسک فجعل الناس بشروش خلق یاخذون چې دوی غسلی من فضل وضوئه دا زیات ابو داوداسه د نبی صلی الله علیه وسلم نا یعنی سبانه چې نبی صلی الله علیه وسلم او داس کړو کوم ابو باندې فیتمسحون به پساوی دا ابو په ځان باندې مخلی نو کچری دا پلیتی وی نبی صلی الله علیه وسلم بدا ویلی وی چې دا ابو په ځان باندې ممنګای دا پلیتی دي وحدیث ابي موسی او بل دے حدیث دا ابو موسی رضی اللہ تعالی عنہ عنده چاغه امام بخاری رحمه الله دغه رنگ نقل کړي قال فرمای ابو موسی اشعری رضی اللہ عنہ دعا النبي صلی اللہ علیہ وسلم راو غختل نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقدح یولوخ یو پیاله فيه باغی کې ماونو وي فغسل يديه پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم خپل دواړه لاسونه وینځل او وجهه خپل مخ وینځ فيه په دغه لوخي کې دندې ومج فيه او پدې کې توکانه توک ثم قال بيو لهما دې دواړو ته یعنی ابا موسی و بلالا راوی د حدیث فرمایي چې قص کې پرې سرا ابو موسی رضی الله تعالی عنہ ابو موسی لرا خپل ځان لرا و بلال رضی الله عنه چې نبی صلی الله علیه وسلم دې دواړو ته فرمایل اشربا تاسو سکای منه د دینا اشربا منه تاسو سکل کوي منه د دینا وافرغا علی وجوهکما او واړوي تاسو دواړه په خپل مخونو باندې و نحورکما او په خپل سینو باندې مرو باندې نو دلته کې نبی صلی الله علیه وسلم د ماء مستعمل د ابو مبارک دا ویلی دي چې دا تاسو اوس کوي او خپل مخونو باندې واړوي خپل په مرو باندې واړوي نو کدا پلیتی وی نبی صلی الله علیه وسلم دا حکم نکاو وعن الصائب ابن يزيد عنده دارنګي د جمهور د پارا دریم دلیل هغه صائب ابن یزید نه دی چې هغه امام بخاری نقل کړی دی زنده رنگي قال هغه فرمایي صائب ابن یزید ذهبت زبوت للما
ذهبت بي زبوت لما خالتي زما ماشو الى النبي صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم تا فقالت پس وی زما ماشو یا رسول الله اے دا الله تعالی رسولا ان ابن اختی واقع یقینا زما دغه خره بیمار دی واقع معنا اے مریض دی بیمار دی فمسح راسی پس نبی صلی الله علیه وسلم زما سر مسک زما سر باندې لاس راخ ودعا لي بالبرکتی او مال پاره د برکت دعا وکړه ثم توضا بیا ودسکو فشربت پس ما سکلو کړل می موضوعه دا وبونا چاغه وبد او داسد نبی صلی الله علیه وسلم وی ثم قمت بیا زود لما خلف ظهره رستو د شاد نبی صلی الله علیه وسلم نا الحديث معنا اقرا الحديث دا حدیث اخره پوری ولولا فإن قال الذاهب الى نجاسة المستعمل للوضوء دلته یو اعتراض ذکر کی بیا داغه جواب اعتراض خلاصه دا چې د نبی صلی الله علیه وسلم چې کوم اوبو باندې او دس کړو هغه استعمال شوی دی په بدل باندې صحابه کرامو لګیدلی ځان باندې راخ کړي یا سکلی دی نو دا د نبی صلی الله علیه وسلم خصوصیت زګه چې دا خود نبی صلی الله علیه وسلم خصوصیت دی وجنه چې دا تبرک د پاره نو داغي جواب ذکر کی فین قال الذاهب بس که چي وی اتلن ک الى نجاست الماء الى نجاست المستعمل للوضوء فلتوالي دا غوبوتا چاغه مستعمل وی لپاره دا وداس چې دا خبرو کې ان هذه الاحاديث یقینا دغه حدیث چې څومره بیان شو دا مخ کې دوه حدیث بیان شوی دي درې حدیث د دلته بیان شو غایت ما فی الدلاله اخیری هغه چې پدې کې دلیل له علی طهارت ما توضا به صلی الله علیه وسلم په پاکوالی دا سبانی چې نبی صلی الله علیه وسلم پاغه باندې او دس کړو ولعل ذلك من خصائصه شاید دا د خصوصیات د نبی صلی الله علیه وسلم نوی او دا حکم عام نه ځکه پیغمبر خدان لشان دی قلنا دیوی موږ دای په جواب کې وایو چې هذه دعوا غیر نافقه دا داسې دعوه ده چې دا چلیدونکې نه ده دل رئیس اعتبار نشتی ولی جواب فإن الاصل بس یقینا اصل چره اصل خبره دادا ان حکمه یقینا حکم د نبی صلی الله علیه وسلم وحکم امتی او حکم د امت د نبی صلی الله علیه وسلم واحد یوده الا يقوم الدليل سوا د دینا چې قائم شي دلیل یقضي بالاختصاص چاغه فیصلو کی د خاص والی ولا دلیل او دلته دلیل د اختصاص نشته سوا د دینا چې تبرک د نبی صلی الله علیه وسلم پورې خاص دی او دین علاوه نور احکام چې دینو باغی کې خاص والی نبی صلی الله علیه وسلم پورې نشرات لله و ايضا او دغه رنګي دا بل جواب دغه اعتراض ذکر کړي چاغوی دا شاید د نبی صلی الله علیه وسلم د خصوصیات نه نو دیوی الحکم بکون شی نجسن حکم لګول پکې دلو د یو شی سره نجسن چې دا پلید ده حکم شرعی دا یو حکم شرعی ده او حکم شرعی د پاره الله بودی وی د دلیل شرعی یحتاج الی دلیل دا محتاج دی دلیل تا یلتزمه الخصم چې لازم وګڼي دی لپاره د مقابل فما هو پس هغه دلیل سی شری دلیل په دې باندې خاص ذکر کول پکار دي نو دې پوری خلاصه د سبق دا شولا چې د ماء مستعمل په باره کې د علماو اختلاف ذکر کړ چې په دې کې د علماو دو قول دي اولنې قول د جمهور ذکر کړ چې هغه وی چې ماء مستعمل دا پاکی دي او هغه د لپاره دلایل مخکې دو حدیثونه ذکر شوي او دا درې حدیثونه اخر کې ولا ذکر کړل بیا دویم قول ذکر کو د بعضی حنفیو او د امام ابو العباس داغي دلایل ذکر کړل یو حدیث د ابو هريره رضی الله تعالی عنہ
دویم اجماع، دریم قیاس. بیا دې ټولو دلایلونه جوابونه وکړل به ترتیب. اخر کې بیا یو اعتراض ذکر شو چې شاید دا د نبی صلی الله علیه وسلم د خصوصیاتو نه، نو دا غي جواب یو موکو. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.